रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ټولو کتونکو سلامونه او احترامات. ملګرو تاسو څنګه پته ده نن په قلعه سیف الله کې د پی ټی ایم له لوري د ارمان شهید زموږ ملي شهید ارمان شهید دریم تلین لمانځل کېدو. ارمان د 3 کاله مخکې د پولیس په یو احتجاج نه پس پولیس په تشدد باندې شهید کړی و او بدقسمتي خو دا ده چې 3 کاله وشو د هغه په کیس کې نه څه پرمختګ وشو نه څه د هغه قاتلان ونیول شول او هغه سړی مو اوسه په خپل سروس کې اخته دی. خو په ځای د دې چې دته انصاف میلاوی نن د هغه په دریم تلین چې کوم یو پرامن جلسه کې ده په هغې باندې جلسې نه پس زموږ په ملګرو باندې تشدد وشو او منظور پښتین نو د ده سره په ګاډي کې موجود چې څونه هم ملګري وو په هغې باندې ډزې وشوې او د درزونونو په حساب سره په هغې باندې ډزې وشو چې په هغې کې د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا زخمی شوی هم دی. نور باچا زخمی شوی دی، الله دې ده له روغ صحت ورکړي. خو دا کم عمل چې وشو په کومه طریقې سره په دې باندې ډزې وشوې نو دا د قتل منصوبه وه او دا په اقدام قتل کې راځي او دا دهشتګردي وه، دا ریاستي دهشتګردي وه. په دې کې که پولیس دی، که امای دی، که ایسای دی، که فوج دی، که اف سی دی، چې هر څوک دی دا ټول ریاست په دې ریاستي دهشتګردۍ کې ملوث دی او وخت به راځي انشاءالله چې د ټولو کیسو به حساب کیږي او دا نن چې کوم عمل وشو اوس لږ ساعت مخکې منظور پښتین خو د خدای په فضل سره بچ دی، نور ملګري هم بچ دي. نور باچا لګېدلی دی، هغه هم په هسپتال کې دی خو خبره د خطرې نه بهر ده. خو بهرحال اوس د منظور پښتین او نور چې څونه ملګري ورسره دي زبیر اغا هغې سره هم زما خبره وشوه نو هغې هم د دې ادارو په حصار کې دي. زه په ټولو پښتنو هم غږ کوم، د ان ډي ام په ټولو ملګرو هم غږ کوم او په دې نور هم څونه سیاسي ورکران دي په دې خاورې په ټولو غږ کوم چې د هغې ریسکیو له ځان راورسوي. هغې موږ سره اوس خبره وکړه چې موږ ژوب ته نږدې یو او چې څوک هلته ځان ورسوی شي هلته د هغې د تحفظ دپاره ځان ورسوی او بیا نوره چې کوم ځای هم احتجاج روان دی یا اعلانیږي یا به کیږي او یا اوس روان دی، خپلې پارټۍ ملګرو ته هم دا خواست کوم چې مثال ټول په هغې کې شرکت وکړي او نور هم ټول پښتنو ته خواست کوم چې په دې د دې عمل غندنه وکړي او چې څونه هم د انساني حقوقو نړیواله ادارې دي، که امنیسټي انټرنیشنل دی، که هیومن رایټس واچ دی او دلته کې هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان دی او چې نوره څومره سیاسي قوتونه دي په ټولو دا خواست کوم چې د دې خبرې غندنه وکړي. نوره خو چې څو پره دا ریاست رواني ریاست دهشتګردي کول دا د کسب دی او بهرحال موږ به په خپله مبارزه د خپل د وطن ژغورنې دپاره د قام د ژغورنې دپاره دغه شانتې ګولۍ دي مخکې هم ډېرې زیاتې ورولې دي، راتلونکي وخت کې که بیا هم وورولې موږ به د خپل مقصد نه په شا کیږو، د خپلې مبارزې نه، د خپلې نظریې نه، د خپلې بیانیې نه موږ نه په شا کیږو. د خپل وطن د ژغورنې موږ قسم خوړلی دی او موږ به چې تر څو پوره مې ژوند دي، تر څو پوره مې په بدن کې ساه وي، موږ به خپل وطن ژغورنه کوو. او دا څوک هم چې په دې ترهګرۍ او په دې کې څوک هم لګیا یي دا دغه کوي نو هغه به موږ قوم ته په نښه کوو، دنیا ته به هم په نښه کوو چې دلته د پاکستان فوج څه کردار دی، دلته عیسائی څه کردار دی، په کومه طریقې سره دي دهشتګردي تر اوسه پوره پروموټ کړې ده. دا غږ به موږ خامخا پورته کوو. که هر څونه دي ګولۍ وورئ موږ نشي په شا کولی. یو ځل بیا ټولو پښتنو ته خواست کوم خصوصا خواوشا د ژوب خواوشا چې څونه پښتانه دي دې ته خواست کوم چې هلته هغې قافلې ته ځان ورورسوي
او نورم چې احتجاج په کم ځای کې روان دی نو په ټوله موږ دا غږ کوو چې هغه احتجاج کې دا خپل پارټۍ ملګرو ته هم او نورم چې څومره پښتانه دي په ټولو دا غږ کوو چې په هغې احتجاج کې شریک شي. ډېره مهرباني. रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें.